رحمان بابا رحمت الله علیه فرمای که نظر کا سود پکار د درویشانو خود به اوینی وقار د درویشانو د درویشانو پکار باندې نظر کول پکار دی هغه سره کیناستل پکار دی هغه سره تعلق جوړول پکار دی منګو تاسو د مشایخ لري ټولو تر څو پورې چې د مشایخ لاس نیولې وي قسم په بالله چې دومره فیض درته میوشي فیض د رسول الله مبارک د سنینه که حاصلول غواړي د عالم امر نه پورته چې کوم پنځه لطایف دي هغه ده لطیف قلب ده که لطیف روح ده که لطیف سر ده که لطیف خفي ده که لطیف اخفا ده د دې چې کوم اصول د عرش نه پورته دي د دې انوارات چې کوم د عرش نه پورته دي که هغه انوارات حاصلول غواړي دغه خپل یونټي د هغه اصل سره لګېدل غواړي د دې سوسونه هلته ورکول غواړي او د عرش نه پورته چې کوم د اله العالمین انوارات دي او هغه انوارات حاصلول غواړي د یو شیخ کامل د یو پیر طریقت په لاس کې په لاس د بیعت ورکړي چې د امام الانبیا سره دې کړۍ برابره شي هغه د مشایخو کړۍ د امام الانبیا ته ورسېږي هغه باندې دا کارونه چې دی د عرش نه پورته چې دی کنیکټ کېږي چې که د اولیاو نظر نه وي د دې لاس نیولې وي والله بالله که هغه فیض درته دومره میلو شي رحمان بابا فرمایي که یو معروف و مشهور شعر دی خلک یې صرف اوري خو د حقیقت نه لري خبر وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسي مالېدلې رفتار د درویشانو دا کوم رفتار یاد درویش په کوم قدم باندې د عرش ته پورې رسي زموږ شیخ غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه به موږ ته د دې شعر حقیقت بیانولو وایي د دې شعر حقیقت دا دی رحمان بابا رحمت الله علیه چشتي دی او چشتیان چې کوم اول ذکر ورکوي نو هغه چې دی په نفسي کې ورکوي او د نفسي کومه دایره چې ده هغه د عرش نه لاندې ده رحمان بابا رحمت الله علیه غرض او مقصد دا دی چې کله د چشتي قادري سهروردي مشایخ دا د عمرې ذکر لرګي ستا دا روح چې دی دومره خوشحاله شي دته هغه فیضان د عالم خلق نه د هغه لطیف نفسي نه چې دی هغه شروع شي او د ده دغه روح چې دی دا په یو قدم باندې چې دی عرش ته رسي عزیزان محترمو موږ تاسو په دغه عالم ناسور کې لګیا یو په دې کې لګیا یو بر موږ تاسو سره لیدلي هلته نه موږ تاسو ته څه میلو شوي دي که هغه څیزونه هغه تارونه زموږ ستاسو سره الحمدلله زموږ لګېدلي موږ اهل طریقت یو موږ د دین په غلامۍ کې یو د دین په مریدانۍ کې یو د دغه مشایخو اولیاو عزیزان محترمو عرض مې کول چونکې صوفیه وایي چې تصوف کې داخلېدل طریقت کې داخلېدل بیعت کول وایي دا فرض دي ځکه فرض دي که یو انسان وایي چې زه په دې دور فتن کې د فتنو نه بچ شم زه د ګناهونو نه بچ شم ما ته د اله العالمین عرفان د اله العالمین هغه عرفان میلو شي نو دی به بیعت خامخا کوي دته به هغه عرفان چې دی میلاویږي اله العالمین دې موږ تاسو ټولو ته توفیق رانصیب کړي چا چې بیعتونه نه دي کړي هغې دې بیعتونه وکړي د یو پیر کامل نه دي وکړي داسې کامل چې په شریعت باندې برابر وي لکه بابا جسم مبارک تشریف فرمایي په شریعت باندې برابر دی دارو شریف باچا سے مبارک په شریعت باندې برابر دی د ډاک بابا جان مبارک کوم سجاده نشین دی په شریعت باندې برابر دی د لواګي شریف صاحبان په شریعت باندې برابر دي د امان بابا صاحبزادان چې دی دا په شریعت باندې برابر دي د دوی لاس نیو کوي هغه پیران خو موږ هم نه منو کوم چې د شریعت خلاف دي چې چا بیعت نه دی کړی بیعت وکړي چا چې بیعت کړی دی د دغه مبارکانو ته کښېني د دوی نه فیوزات حاصل کوي صرف دې دپاره نه چې ما ته دعا وکړه موږ دې دپاره به صرف پیرانو صاحبانو نه چې ما ته دعا وکړه نه دعاګانو دپاره نه قربان تاسو سره چې کوم فیض دی کوم خیر دی د رسول الله مبارک نه درته کوم فیضان میلولی د مشایخو نه درته کوم فیضان میلولی هغه فیض زموږ سینو ته راواچوئ خبره نه